السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رویا ده نو په دې میاشت کې نه دی تعالی به موږ سوره لوی رحم کړی دی. قسم دی داسې موسم دی که نه یاره که دویم ماشومان به هم دا روجې ونیوي. الله داسې وریځ ده دومره ښکلی موسم دی. دا وګورئ غیر شاته مونږ خو روجه ده نه د مرغو خو روجه نه ده. هیڅ تحریکو لا 11 بجې زما هېر شوي درې مازغونه مې وتو یعنې بس مونځ چې مې وکړو د هغې نه پس رالم سملاسته اوس ماشاءالله 11 بجې دي. د مرغیو خو روجه نشته راځو چې مرغو ته روټۍ واچو. راځئ چې مرغو له روټۍ ورکړو. دغه هلک وینې دا بازوګی چې الوزي دې زموږ د لوکاټ کې بازوګی ونښلي دې وي که دې نه پوهېږي راشي لوکاټ پکې مو سنډي ابا اوس الله دې لوی کړي پوهه به شي. روژه ده نو بهي ما خو څه ویلي نه دي پکې اوس ماشاءالله ولګېدل. وګورئ مخلوق راورسېده ښه د دې خو روژه نه یار زموږ خو روژې د دې خو نه زما خو مزغونه وتي وو. 12 بجې دي ډېر ښکلی موسم دی. زوباره چې خلک په څه صورت حال کې رشته که نشته راوتي دي که نه ګپ لګي که نه لګي. زما مشر تره موږ ته یو خبره کي په روژه کې به د 2 بجو نه پس نه خاندئ بس که خاندي خوله به هماغه شان وازته دي. صرف باباګان دي وی وی کدو که کسان ګرځي ښه په سور کې څه وایي ښکلی ده که نه موسم ډېر ښکلی دی یاره. انشاءالله ټول خلک ویښ دي ښه خپل خپل کارونه کوي. مخکې به ګرمي وه اوس موسم ښه دی ښه په پته لګي چې لکه ټول خلک به روژه ونیوي. دې روژه کې څه کوې تاسو چې چپس هر څه اخلئ نو روژه نه ده ستا چېرې آیره ستا روژه ده کله دې نیولې وه د کوم ځای نه بس نو ماما راغلی و په ما سره همدومره ښکلې چیرې بیرې ولګو لګا په مو ولګو ټایم پاس شو او ډېر ښکلی موسم دی نو بس مونځ ته هم ټایم لږ دی کور ته ځو که هغې څه پکار وي بیا به راځو انشاءالله. بهي په باندې 1 بجه ده ماسپښیني مونځ به ورته وکړو بیا به راځو بیا پکوړو له انتظام کړو. پکوړې مې ډېرې خوښېږي. سمو خاموشي ده باینه ماشاءالله په جومات کې دوره رش و ما که د جمعې ورځ ده یا د اختر مونځ ده خلک راغلي دي. یاره که دا ټول خلک داسې دینداره شي ډېره مزه به وکړي والله جومات داسې ډک ډک و. مونږ په خپله باندې هم د اسمان د مورګنیو راغورځېدلی چې لکه خو لکه بیا هم کله ناکله کوو خو لکه جومات نن ډېر بھرپور ډک و بلکل سر تر خولې. مونځ هم وشو خلک لګیا دي بهر ګپونه هم لګي. راځئ چې ځان له پکوړو له بندوبس وکړو. زما په روژه ماتي کې پکوړې خوښې ورسره کچپ پکوړو وړو ځان ته دغه کومه دا مالګه کورکمان سوډا وایي روجې مې ورباندې کړي دي ورپسې به پکوړې وکړو. نو زه مونځ له د مازدیګر بانګونه ووي انشاءالله 1 ګنټه پاتې ده او خپل کورونو کې خپلو میندو خپلو خویندو سره دا ټایم کې لږ لږ کار کوئ په پېشمني کې لږ لږ کار کوئ ځکه 2 ټایمه یې خو لږ ګران یي هر څه پکې ډېر وي. نو راځئ چې زه مونځ به وکړو او بیا به پکوړو له راځو. یوې روژې خلک روک کړه هغه د بهي د یوې لومړۍ روژې سره خلک روک دي بهي ټول کرکټران روک دي ختم دي هر څه نشته. یوې روژې سره د ټولو نه سا ووته ظالمان اوس یو کس نه راځئ دا لوی هلک دی 20 سالي شو تاسو یو تاسو نه ویشته شبې ډېر انسمې خو خپل دغه له خطاب ورکوي دغه تخته شبه دغه
دغه تاسې نه منې ګوره د وځه ورپسې وځه دکه شابه اوښتې وه ډایرکټ به لګي زویر دا ډېر ښه بیټسمین دی ګوره ورته ځه شابه نره ریحان وړوکی دی او بیټ پې ګولې والا دی دروند دی ځه ځه نه نه غلی تالی وواله ته خبرې ورته مه کوه تالی والېله تالی والېله ته به خبرې نه کوې راوړه شبې ورشې راوړه منډه کې شاټ د ډې په پورکاندي راوړل شاټ ولې بس ته کنه نور څه ډېر انسامي چکه وواله وګوره ډېر انسامي خو ویسټ انډیز خو ګورې چکې چوکې وهګي ډېره ډېر انسامي دکه دکه دا مخالف ټیم دی بهي ټولو دا سری روه نو مونځ مو وکړو تبلیغیانو سره مو ګرځېدم راله مړو سره هغوی کرکټ کوو هغوی له مې موږ له ویډیوګانې جوړې کړه مونځ کور ته ناوخته دی انشاءالله بس یو دوه شاټه به در باندې د روژه ماتي د پروګرام ووینم او بیا په نیکسټ بلاک کې ملاویږو دل وي الله په امان Tidak,